د ورځې په 3 بجې باندې په رمضان المبارک کې یو زنانه ته هیز بیماری شروع شوه. نو اوس په د رمضان دا روژه د دې سره به دا څه کوي؟ ګوره 3 بجې هغې ته هیز راغی، بیماري ورته راغله، نو دا به داسې کار کوي چې د ماښامه پورې به دا خپل روژه دا وساتي. دې ته تشبه بالصائمین وایي، د روژهدارو سره یو شانوالی. دغه په احادیثو مبارکو کې راځي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مصنف ابن ابي شیبه تقریبا مصنف عبدالرزاق په هغې کې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د ورځې نیمه ورځ د هغې نه مخکې د چاشت په وخت کې انور تیز شوی نه په دغې وخت کې نبي علیه صلات وسلام له یو بانډچي راغی او ته یا رسول الله وایي بیګا مونږ میاشت لیدلې ده د رمضان په باره کې راغی. بیګا یا رسول الله مونږ میاشت لیدلې خو زمونږ ځای ډېر زیات لرې نو اوس ایله راورسېدم. نبي علیه صلات وسلام اعلان وکړو ای خلکه خبردار، کومو خلکو چې خوراک کړی دی هغې خوراک مه کوئ د ماښامه پورې، او کومو خلکو چې خوراک نه دی کړی ماښامه پورې خپله روژه سرته ورسوئ. نو دا ړومبي خلک چې کوم چې خوراک کړی نو دوی ته وایي چې تشبه بالصائمین وکئ، د روژهدارو سره یو شانوالی و. یو سړی چې هغه روژې خوري په رسکه مریض دی، بیمار دی یا مسافر دی، نو هغه له پکار دي چې هغه د روژهدارو په مخکې نه خوراک کوي او نه څښاک، بلکې تشبه بالصائمین دا مطلب چې هغې د مخې به داسې کار نه کوي چې د هغې هغې څیز ته زړه وشي. دا د روژهدارو د عزت دپاره، د هغې د اکرام او د احترام دپاره داسې به کوي. ښه 3 بجې دې ته هیز راغلی، ماښام پورې به خپله روژه سرته ورسوي. خو دا روژه دا د دین شوې نه ده، وروسته به بیا د دې قضا راوګرځوي، د اختر نه پس به بیا د دې روژې قضا راوګرځوي. ښه د رمضان المبارک په میاشت کې که سړی د فرض روژې په ځای باندې د نفل روژې نیت وکړي نو څه حکم دی؟ نفل روژې نه کېږي، بیا به هم فرض کېږي. که دی د نفل نیت وکړي بیا به هم دغه فرض روژه به کېږي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل حدیث شریف دی اذا انسلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان. کله چې شعبان میاشت تېره شي او رمضان داخل شي بیا صرف د رمضان روژه ده، نوره یوه روژه هم نشته. که ته پکې قضا راګرځې هم نه کېږي، که ته پکې نفل روژې نیسي هم نه کېږي. داسې ځونه که کفاره پکې د کفارې روژې نیسي هغه هم پکې نه کېږي. چې رمضان داخل شو بیا فمن شهد منکم الشهر فلیصم، الله فرمایي څوک چې د رمضان میاشت د حاضر شو بیا به صرف د رمضان المبارک روژه نیسي. د اودس په دوران کې مونږ چې خولې ته کله اوبه واچو نو د خولې په خوله کې د اوبو هغه لږ لږ اثر پاتې شي، دې سره روژه ماتېږي که نه؟ دې سره روژه نه ماتېږي. ښه چې تا ته پته ده چې ما خوله ښه راصفا کړه بیا دې پکې هغه ذایقه موجود وي، دا ډېرو خلکو شکي، دا سړی نور د شک مریض کوي. ښه دونه شکونه مه کوئ، بس اسانه مسله ده. بس چې تا خوله صفا کړه یو پرې د لاړې توپ ښه خوله دې رانه جوړ کړه بیا دوباره ضرورت نشته. دا سړی د شک مریض کوي، داسې په هر څیز کې کوئ. ښه اودس کې اکثر د ډېرو خلکو شکي، یو اندام لس پیرینځي. دا ولې؟ دا که ته په شریعت عمل کولی داسې به نه وه. شریعت 3 ځل ویلي چې 3 ځل نه سیوا کې هم ظلم دی او زیاتی دی. نو که دغه 3 ځل مونږ د شریعت خبره منلې بیا مونږ د شک مریضان کېدی نه. شریعت چې څه وایي دا بهترینه لار ده. ښه په لومبي رمضان المبارک باندې زموږ امام صاحب تراویح کولې د قل هو الله احد دا یې مخکې وي او تبت یدا ابي لهب وتب دا یې وروسته وي. دې سره مونځ کېږي که نه؟ او مونځ